السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ یې. دوستانو په باجوړ کې ډیره زیاته افسوسناکه او دردیدلې واقعه رامنځته شوې ده. سینیټر هدایت الله په چاودنه کې شهید شوی دی. دوستانو سینیټر هدایت الله هغه سره په ګاډي کې 3 کسان ناست وو. هغوی ورسره هم په چاودنه کې شهیدان شوي دي. دوستانو دغه چاودنه په سینیټر هدایت الله او د هغه سره 3 کسان چې کوم په هغوی باندې دغه چاودنه څنګه شوې ده، دا واقعه په کومه طریقه باندې رامنځته شوې ده. د هغې ویډیوګانې هم ډېرې زیاتې وایرل شوي دي، تصویران یې هم ډېر زیات وایرل شوي دي. دوستانو دغه واقعه موږ تاسو سره د دغې واقعې ټول معلومات شریکوو. موږ سره دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ. دوستانو سینیټر هدایت الله په چاودنه کې شهید شوی دی. دغه چاودنه داسې قسمه شوې ده چې دا په ګاډي کې را روانو د ده نه مخکې هم یو ګاډی و او شاته ترېنه 2 ګاډي وو. دا چې کله په روډ باندې روان و نو ده باندې د ریموټ چاودنه شوې ده. ګاډی په کوم ځای کې چې چاودنه ښخ کړی شوې وه هلته چې کله د سینیټر هدایت الله شهید ګاډی را رسېدلی دی نو هغه ظالمانو پرې ریموټ وهلی دی او د هغه ګاډی پکې الوتلی دی. د هغه سره چې شاته کوم 2 ګاډي هغه هم بچ شوي دي او مخکې ترېنه چې کوم یو ګاډی و هغه هم بچ شوی دی او د ده ګاډی پکې الوتلی دی. سینیټر هدایت الله پکې شهید شوی دی او هغه سره چې کوم 3 کسانو په ګاډي کې هغه هم شهیدان شوي دي. یو ډرایور او 2 ورسره شاته ناست وو. نو الله تعالی دې سینیټر هدایت الله د هغه سره چې کوم کسان هغوی له دې په جنت الفردوس کې اعلی مقام ورکړي. او دا چاودنه چې چا کړې ده د دې مونږه پوره مزاحمت کوو چې دې زر تر زره ګرفتار کړلی شي. دا ډېره افسوسناکه واقعه وه چې موږ تاسو سره شریکه کړله. د داسې واقعونو دې هر مسلمان په امن او امان کې وساتي. والسلام.